نن د افغانستان اتلان د باز په شان الوتل او د زمریان او د شیر په شان حمله په مخالف ټیم باندې کوله. جی ها دا څه بل څوک نو، دا د افغانستان اتلانو، دا د افغانستان ځوانانو. دا میچ چې په کوم طریقه باندې وګټل، دا درې بیک ټو بیک وکټریز چې په کومه طریقه باندې وکړل او دا په زړه سره لګیاو او د لګن سره لګیاو، دا د افغانستان اتلانو، دا د افغانستان ازمریانو. لاړل ټو د ټاپ پوینټ ټیبل کې او لاړل سوپر 8 مقابلو ته افیشلی وتل. د چا یقین هم نه راته چې افغانستان کرکټ ټیم افیشلی وزي د سوپر 8 مقابلو ته. خو هغه ځوانانو نن دا خبره ټول خلکو ته وخوله چې منګه وتلې شو د سوپر 8 مقابلو ته. افغانستان کرکټ ټیم ډیر زیات بدقسمت ای کچرته کې دا پاتې کیږي د سیمی فائنل او دا پاتې کیږي د فائنل نه. کومه طریقه باندې چې شکست د خپل مخالف ټیمانو ته ورکړل، دا درې بیک ټو بیک وکټریز حاصلول دا د ماشومانو کار نه دی. ډیر زیات بهترین لوبډاله او ډیر زیات ښکلې لوبډاله د کوچ د سایډ نه چې کم انسټرکشن هغه ته راځي او کومه طریقه باندې هغه فالو کوي، دا ډیر زیات بهترین طریقه کار دی. کم کمبینیشن چې تاسو د افغانستان په لوبډاله کې وګورئ کنه، ډیر زیات بهترین او آوټسټینډینګ دی. یقین وکړئ چې ډیر زیات خوشاله ما الله دې نور هم دغه شانته کې کامیابی د افغانستان لوبډلې ته ورکړي. مهنت یې کړې، د دې مهنت سره ول الله پاک ورکړي، نور دې هم وزلیږي لکه د ستورو افغانان. پوینټ ټیبل کې کتا سوم ګورئ، افغانستان تللی ټاپ ته، ویسټ انډیز هم درې میچ کړي، افغانستان هم درې میچ کړي، خو افغانستان په ټاپ باندې دغه وجه دا چې رن ریټ ډیر زیات زبردست دی، ډیر زیات بهترین دی. 4+ رن ریټ دی، د ویسټ انډیز 2+ رن ریټ دی. د دې په وجه باندې افغانستان ته یو ایکسترا ایڈوانټیج به ملاويږي. خو پر روان میچونو کې تاسو وګورئ د دې به ډیر زیات غټه فائدہ کیږي. افغانستان چې په کومه طریقه باندې درې میچونه ګټلي، د دې ډیره زیاته غټه فائدہ کیږي. وس یو میچ پاتې د افغانستان اتلانو او هغه د ویسټ انډیز سره د هوسټینګ والا ټیم سره، کوم ټیم چې د ورلد کپ هوسټینګ کوي، دا غي سره یو میچ پاتې دی. او تاسو وګورئ چې دې ته هم یو ډیر زیات زبردست شکست ان شاء الله ورکړي. ان شاء الله زما امید دا دی او په کومه طریقه باندې درې لوبي دی کړې دي، زما امید دی چې افغانستان با هغه ته هم په دغه طریقه باندې شکست ورکړي. ځکه د دې د وجه په ویسټ انډیز باندې ډیر زیات غټ پریشر راغلی دی، هوسټینګ دی ولې نه کوي. خو افغانان چې کوم دی هغه ډیر زیات په دلیران انداز کې او ډیر زیات د زړه سره گیم کوي په میدان کې، میدان ته چې راکوزي ډیر د جذبې سره گیم کوي. مبارک دی وي ته دغه ګټه یو ځل بیا ډیر زیات ورته مبارک او ډیر زیات خوشاله مده پاکستان سایډ نه. زمونږ لوبډاله خیر په حل ډاون روانه ده، خو زمونږ چې کومه دویمه لوبډاله ده د پښتنو چې کومه دویمه لوبډاله ده هغه د افغانستان کرکټ ټیم سپورټ کوم د زړه نه. الله دی وکړي چې نور هم وزلیږي لکه د ستورو. ملاویږي نو ویډیو کې تر هغه د مال راکې اجازه الله پامان.